ژوندي بني آدم نیک او صالح اعمال هغه که استغفار دی، که تلاوت کولی، که درود شریف دی، که ذکر اذکار دی، او که نوافل دی، او که صدقات دی، د دې چې څومره اجر او ثواب الله پاک دې بنده ته ورکوي دی کوونکي ته، نو دونه دې مرده ته هم ورکوي. امام طحاوی رحمت الله علیه لیکي من غیر ان ينقص من اجره شیء، ستا په اجر کې کمی ناراضي او چې چاته بخي الله پاک هغه تم اجر ورکي. دا دې ته څنګه ملاويږي؟ بوستان الواعظین کې امام ابن جوزی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی. ډیر نازک مزاج محدث ته علماء پیجنې چې امام ابن جوزی صاحب څوک دی، او د دې حدیث په اخره کې وایي وقال هذا حدیث صحیح، وای دا حدیث صحیح دی چې یو بنده نیک اعمالو کی جبرئیل امین علیہ السلام ته الله پاک امر کوي چې دا د سرو زرو په یو تاش او خانک کې دې مرده ته په شکل د نور او د رڼا کې چې کم دی دا ورو رسوا فیفرح به، دا مرده په هغې باندې ډیر زیات خوشحاله شي او دارنګې هغه په انس او سکون چې دی دا حاصل کی. شیخ زکریا رحمت الله علیه په لا تعداد روایات نقل کړي دي، نو دا ایصال ثواب تعزیت ته. حدیث پاک کې راځي من عز مصابا فله اجر مثله او کما قال علیه السلام، چا چې یو مصیبت زده انسان سره تعزیت وکړو، داسې الفاظ ورته ووې چې د هغې الفاظو په ویلو باندې د انسان هغه غم چې دی هغه بدل شي، هغه غم په سپک شي او دې په هغې باندې سکون حاصل کی. اسلام او شریعت پاک څونه ښکلې طریقه ښودلې ده. ورنه د پلار جدایي دا ډېره زیاته سخته وي، د رور جدایي دا ډېره زیاته سخته وي. انساني رشته الله پاک ډېره زیاته خوږه رشته پیدا کړې ده. تاسو کو فکر کوئ پوهې خلک یې تجربه کار په دا پهلنۍ ورځو کې چې کله انسان وفات شي نو د دې مور پلار د قبر او د زیارت د خلک ډیر ځي. تاسو ځای که نه ځای غږ نه کوئ. یو پیره چې په هفته کې د مشکات شریف حدیث دی پهلا جلد، هفته کې چې یو پیره د مور او پلار زیارت له څوک ځي الله تعالی هغه ته د دغې هفتې ګناه معاف کوي. سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د دې حدیث پاک راوي دی. زیارت قبور دا کفارت الذنوب دی، د ګناهونو کفاره ده. فانها تذکر الاخره، انسان چې د مور پلار قبر لاړ شي اخرت په یاد شي. د یو نیک انسان د یو صالح انسان زیارت ته لاړ شي هغه ته چې کوم دی څه شي اخرت را یاد شي چې دام زمونږ په شان انسانانو او د مرګ په لاره باندې الله دیدار او ملاقات له زمونږ نه مخکې راغلي دي، مونږ ورپسې را روان یو. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي چې کله تاسو قبرستان ته لاړ شئ نو داسې کلمات وایئ السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون، او مونږ تاسو پسې را روان یو. ان شاء الله تاسو زمونږ نه مخکې راغلی، مونږ در پسې را روان یو. الله مې ایمان نصیب. انتهایی فرفتن دور دی او ځان بچکول پکې ډیر زیات ګران کار دی جی. هر طرف ته فتنی دي، مصیبتونه دي. الله دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. رسول پاک علیه السلام فرمایلی دي داسې دور او وخت به زما په امت راشي، دا واورئ دا حدیث چې فبطن الارض خیر من ظهرها، د ځمکې دا ګېډه به د دې ګرځنده انسانانو دپاره د پاسه ګرځېدو نه غوره وي. هر سړی به دا تمنا کوي چې یاره زه مړ وی او دا مصیبتونه او فتنې مې نه لیدې. د وخت مقابله به کوې. الله دې په شریعت باندې استقامت سره د ژوند تېرېدو توفیق را نصیب کړي. امین وویل. عرض مې راته دا کو چې د اول ورځو کې دا مور پلار د انسان ډېر یادېږي، خواږوي که نه دي، او دا ډېر ګور سوری دی په انسان. دا چې کله دا کټ سړي ته خوشي شي او د دنیا د غمونو د انبار او ډېرې دې په سر ولګي بیا بنده ته احساس وشي. مونږ کې دا یو فطري عادت دی
چې تر کومه پورې یو نعمت مونږ سره موجود نو مونږ یې قدر نه کوو خو چې هغه نعمت لاړ شي نو بیا افسوسونه او حسرتونه چې دی دا کو په جون دې قدر وکړه کنه راضی اوساته عزت او احترام یو کدا استا حجم دې دا استا